بسم الله الرحمن الرحیم. بخل و کنجوسی حواله سره مختصرا عرض کوم څه روایتو کې حدیثو کې او قرآن مجید کې انتهایی مذمت شوی دی د بخل، کنجوسی او خست نه ورته موږ یوي خسیس شوله. مولا کائنات امیر المؤمنین علیه السلام حدیث دی البخل جامع لمساوی العیوب. بخل و کنجوسی ټولو عیبو سره ټول عیبونه ارجمه کوي، ټولې ګناهونه ارجمه کوي. وهو زمام یقاد به الى کل سوء، دا یو داسې رسی دی چې دې ذریعې څخه هر یوه برایه در پسې څټه راځي. یعنې که چیرې انسان بخیل شولو هغه داسې وایي چې ټولو برایو ګناهانو بنیاد اساس ورسره راز کې دی. یعنې حدیث مقصد همدا دی چې بخل و کنجوسی د ټولو برایو ګناهانو د اساس دی، بنیاد دی، جړې دی. هغسې کس هغه خپل لاندې کسان وي هغوی حق نه ورکوي، یا د خپلې خانوادې بچیو حق نه ورکوي کنجوسی وجې نه، خمس و زکات نه ورکوي کنجوسی وجې نه. ایمو کار می که زه وایم ایمو پښتو وطن کې چې مو زیاده تر نه ورکوو دې شي حوالې سره خور لور حقوق دي چې هغه مو نه ورکوو خپل بخل و کنجوسی وجې نه. حدیث د الجنة دار الاسخیا، جنت و بهشت د سخی و سخاوتمندو کسانو کور دی. ایدی په مقابله کې پس معلومه دی چې جهنم د کنجوسو کسانو ځای دی. بخل صرف مال کې منحصره نه دی، علم دی. یو کس علم لري نورو سره شیر نه کوي، نورو ته فایده نه رسوي. یو کس ابرو و عزت و مقام لري نورو سره مرسته تعاون منډه تړه نه کوي. یو کس ژبه لري خلکو فایدې دپاره نه استعملوي. یو کس سوچ و فکر لري خلکو فایدې دپاره نه استعملوي. قرآن یهی کنه مما رزقناهم ينفقون، مو دوی ته چې کوم شی رزق یې ورکړی دی هغه دوی خدای لیاره کې خرج کوي، د مؤمنان دي. یعنی کم ترین شی دا دی چې تا خلکو دپاره ښه نیت وي، خلکو دپاره خیرخواه وي، خلکو دپاره ته دعاګو وي. یعنی خلکو ښو کارو کې ته شاملېدای شي، خو که چیرې ته نیت د ورته ښه وي، خوشحال وي خلکو کارو باندې، دې ته ویلی شي سخي. که چیرې یو کس خیرخواه نه دی، بدنیتی دی، کم نیتی دی، دې ته مو ویلی شو خسیس و کنجوس و بخیل انسان. پیغمبر اکرم یو حدیث کې د بخیل داسې تعریفه کوي چې البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصلی علی. حقیقت کې بخیل دا کس دی چې هغه ایمونه ما واوري و اهل بیت باندې محمد و آل محمد باندې صلوات نستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یو بل حدیث کې دی چې ان ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین کس هغه دی چې هغه سلام کیا بخل کوي. چو کسی سلام نه ورته کوي، کوشش کوي چې ما ته سلام وشي او دا چاته سلام نه کوي. و ان اول الناس بالله و برسوله من بدأ بالسلام، خدای سره و رسول سره پیغمبر سره ټول نه نږدې کسان هغه دي چې هغه سلام کې ابتدا کوی شي، پهل کوی شي. پس بخل و کنجوسی صرف مال و دولت کې نه دی، پټه هر یو شي کې پټه دی. کم از کم دا کسه بخیل بلای شي چې هغه خوشرویه نه دی، خوش طبیعته نه دی، هغه همیشه دپاره ټنډې باندې ټنډې ټوله دی او خلکو څخه نه میلویږي، دا یا بخیل حسابیږي. پروردګار عالم د مو بخل هر قسم ته اقسامونه، هر قسم ته انواعونه قسمونه دی بخل دغه ټولو نه محفوظ وساتي. پروردګار د موږ ته د سخاوت او د جود توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.